ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام کې د شریعت پرانا کې یو کس ډیر خسته سوال کړی چونکې دا اوس چې کوم وخت تقریبا نن 17 ذوالقعده تقریبا 26 مئی 2024 او دا د حج ورځې دي. ډیر حجاج کرام حج ته روان دي. سوال یې دا کړی دی چې مفتی صاحب د حج په دوران کې یو د حلق ویل کېږي مکمل د سر ویښته ختمول چې مونږ ورته شین کول یو، او یو د قصر ویل کېږي په کینچې باندې د سر ویښته په حج کې کمول چې کوم احکام دي چې مونږ تاسو په 9 ذوالحجه باندې مینا لرا شو، هغې کې یو شیطان جمرة العقبه ولو، د هغې نه پس قرباني وکړو، د هغې نه پس حلق وکړو، بیا چې دی په 10 ذوالحجه باندې 10 ذوالحجه بیا لاړ شو طواف زیارت وکړو. نو سوال یې دا کړی دی چې په حج کې زه حلق وکړم که قصر کوم بهتر دی؟ یعنی اخته کټ کړم جایز ده که مکمل سر شین کړم؟ نو دا یاد لرئ دغه ملګری په جواب کې زه به یو حدیث ورته ووایم، او دا حدیث د بخاری شریف حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چې کله حجۃ الوداع په 10 کال باندې کله حج پیغمبر علیه السلام وکړ، نو حضور صلی الله علیه و آله وسلم خپل سر مبارک حلق کړی دی. سر مبارک یې اخته مکمل لري کړی دی، مکمل چې څه ته مونږ شین کولی یو، سر مبارک یې بالکل شین کړی دی. او بیا دعا کړې ده رحم الله المحلقین، خدای پاک ته په سر شین کوونکو باندې چې څوک په حج کې سر شین کوي خدای ته په هغوی باندې رحم وکړي، دعا یې ورته کړې. صحابه فرمایل یا رسول الله مقصرینو پر هم دعا وکړه چې څوک یا په کینچې باندې کمی، پیغمبر علیه السلام بیا محلقینو دپاره دعا کړې ده چې څوک سر شین کوي بیا یې ووي رحم الله المحلقین، خدای په سر شین کوونکو باندې رحم وکړي. صحابه چې د 2 ځل شو، په 3م ځل باندې بیا وی یا رسول الله محلق مقصرین چې څوک قصر کا هغوی ته هم دعا وکړه. پیغمبر علیه السلام په 3م ځل باندې په حدیث کې بیا ویلي رحم الله المحلقین، خدای پاک چې څوک په حج او په عمره کې سر شین کوي مکمل ته په هغوی باندې رحم وکړي. 4م ځل بیا صحابه کرام ورته فرمایل یا رسول الله مقصرین چې کوم کس په حج او په عمره کې په بیاتۍ باندې لږ سر کمی هغو ته هم دعا وکړه. په 4م ځل باندې رسول الله فرمایل رحم الله المقصرین، خدای پاک چې سر شینکۍ نه صرف په کینچې باندې کمم کا خدای په هغوی باندې هم رحم وکړي. نو محدثین څه فرمایي، فقهات څه فرمایي چې په حج او په عمره کې سر مکمل شین کول دا بهتر دی، دا ډیر بهتر دی، خو جایز دام دی، هیڅ خبره پکې نشته، ثواب کمای دی پکې. ځکه 3 پیره پیغمبر علیه السلام محلقینو ته دعا کړې ده، یو ځل یې مقصرینو ته دعا کړې ده. خو جایز دام ده چې په حج دوران کې انسان سر شین نه کا، اگر که اول حج یې که دویم حج یې که نفلی حج یې که فرضي حج یې که هر څنګه حج دام جایز ده چې سر شین نه کا او په کینچې باندې کم از کم د سر ټول سر یا د سر 4مه حصہ چې کومه ده په کینچې باندې چې کوم دی هغه کم کا، دې ته قصر ویل کېږي، او چې مکمل یا ختم کوي اخته دې ته حلق ویل کېږي. بس حلق بهتر دی، قصر هم جایز دی، هیڅ خبره نشته. په حج کې دغه انسان هیڅ فرق نه راځي، دغه خوښه ده که حلقه او که قصر کا، په شریعت کې دواړه جایز دي، صرف د حلق ثواب د قصر نه زیات دی.